صورت نوې صورت موږ شروع کوو. دغه صورت نوم دی سوره ابراهیم. دا د قرآن حکیم 14 صورت دی. د سوره ابراهیم مضامین چې دی هغه الله سبحانه وتعالی په دا صورت کې تو رسالت او د نبوت خصوصیات الله پاک څه کړي دي، بیان کړي دي. او دا غرنګه الله سبحانه وتعالی د توحید احکام په دا صورت کې څه کړي دي، بیان کړي دي. د توحید احکام سره سره الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام واقعه په دا صورت کې بیان کړی ده. نو سوره ابراهیم چې هغه څه دی مکی صورت دی او د دې آغاز چې دی هغه په حروف مقطعات سره کیږي. الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي الف لام را. د حروف مقطعات متعلق موږ تفصیل وایو چې د دې په معنا او په مقصد باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم بهتره څه دي خبره دي، بهتره خبر دي. زموږ د حق کړو پر دې باندې څه لرو، ایمان لرو. د دې په بهتره معنا او مفهوم باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم بهتره څه دي خبر دي. بهترین لار او طریقه هم دغه ده. لیکن بعض مفسرین داسې شته چې هغه د حروف مقطعات معنا او مفهوم څه کړي دي، بیان کړي دي. لکه الف لام را د دې ترجمه دا بیان کړی ده ان الله اراه، چې زه الله هغه ذات یم چې هر څه کوم وینم. یا بل مفسر ترجمه بیان کړی ده چې ان الله الخبیر، چې زه هغه ذات یم چې په هر څه باندې ډېر زیات باخبره یم. نو الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې دا قرآن حکیم کتاب دی انزلناه الیک، چې موږ نازل کړی دی پر تا باندې لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې ته دا خلک راوباسي، پورا انسانیت راوباسي من الظلمات د ظلم د تاریکۍ څخه الى النور د رڼاو طرف ته څه راوباسي. د قرآن حکیم د نزول مقصد دا دی چې دا د ظلم د تاریکۍ د شرک د کفر د فسق د ګناه او د معصیت څخه انسانیت راباسي، د اخلاص په طرف ته، د ایمان په طرف ته، د علم په طرف ته، د هدایت په طرف ته انسان څه کوي، متوجه کوي. نو دلته مفسرین بیان کړي دي چې الله سبحانه وتعالی د ظلمات دپاره د جمع صيغه څه کړې ده، استعمال کړې ده. او د نور دپاره د مفرد صيغه څه کړې ده، استعمال کړې ده. د دې مقصد دا دی په دې کې نشاندهي ده و دې خبرې و طرف ته چې دا ګناه، معصیت، شرک، کفر، بدعت، فسق و فجور د دې ډېرې لارې دي. او دا غرنګه حق، ایمان، اخلاص د دې لاره څه ده، هغه یو دی. یعنې که موږ ته ووینو دا اوس معاشره د مختلف اخلاقي، معاشرتي، سماجي، فکري د مختلفو ګناهو د معصیتو د خرابیانو سره روان دی. یو سیلاب را روان دی. د دې سیلاب روکتام هغه صرف او صرف په دغه قرآن سره کیږي چې دغه متعلق الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا هغه کتاب چې موږ په تا نازل کړی دی. په دې کتاب کې دا استعداد شته چې هغه خلک د کفر، د شرک، د معصیت، د بدعت، د فسق فجور، د برایان څخه خلک راوباسي او د اخلاص، د هدایت، د ایمان په نور سره څه کړي، منوره کړي. نو که موږ دا غواړو چې دا ګردو خرابیانو چې کوم سیلاب را روان دی د دې موږ څه وکړو، روکتام وکړو. دغه واحد حل دا دی چې د قرآن حکیم سره موږ د نوي نسلو مناسبت، تعلق دا څه کړو، رستوار کړو، ورجوړې کړو. اوس موږ مسله را پیښه ده د خپل بچیانو متعلق موږ دا فکر کوو چې زما بچی هغه پرایورټي ترجیح موږ ته جوړه کړې ده چې د عصر حاضر په ضروریاتو باندې څه سي، آګاه سي، خبر سي. په جدید دور کې دی د جدید زمانې څخه شاته نسي پاته. مطلب دا ښه سوچ دی چې د بچي د تعلیم و تربیت ته سوچ فکر وکړي. لیکن په دا دوړ دوب کې دا زموږ بچیان زموږ څخه څه کېږي، ضایع کېږي. ضایع کېږي سره کم چې موږ د دې د عصري تعلیم بندوبست ور وکړو، لیکن د دیني تعلیم کمی کوتاهي د دې په ژوند کې څه پاتې سي. یو زمانه و چې زموږ ماشوموالي وو، موږ کشران وو، هغه چې به موږ راپورته سو اول زموږ والدین زموږ د دیني تعلیم او تربیت بندوبست کوي. موږ به چیرې استول سکول مدرسې بیا اصل سکول سم مخکې به موږ یو ګنټه قدر په مسجد کې تیروي. په مسجد کې موږ
قاعده بغدادي ویل، بیا به قرآن حکیم وایي، بیا به موږ شروط الصلات، قدوري، مختلف د فقه کتابونه موږ څه کړل ویل به مې. مطلب د پښتو اشعار په شکل کې موږ کتابونه ویلي دي چې په هغه کې به دیني تعلیمات میسر وو. په هغه سره به د عربي سره به مناسبت پیدا سو، د قرآن حکیم سره به مناسبت پیدا سو، په فقهي احکام موږ خبر سو، په پښتو ژبه به لا موږ خبر سو. د دین تعلیم تربیت بعد موږ سکول تلو، په سکول کې موږ د عصري تعلیم سره موږ ولادت خبر سو. اوس تعلیم هغه یو رنګه کوموډیټي جوړه سوله، هغه یو رنګه کمرشلایز سو. لک سکول دی، د سکول لپاره ټیوشن دی، ټیوشن بعد بیا څه ده اکیډمي ده. په دا دوران کې الکوان موږ راځي، په دا کالج کې موږ الکوان راځي. انګریزي داسې وایي چې یو انګریز چې وایي، لیکن د قرآن حکیم آیت دی نسي ویلی. د قرآن حکیم د احکام و تعلیمات سره نه خبرې، شاید د لمانځو، د زکات او د روزې د احکام سره هم دغه رنګ داسې ناولد نه خبره. نو قرآن حکیم هغه پکار دی چې د ماشوم د تعلیم بنیاد هغه جوړ سي. ما ته خپله د مشاهده سوې ده چې د سعودي عرب خلک د عقیده ډېر سي کلک ټینګي، مذهبي د عوام د پبلیک مذهبي رجحان سي هغه ډېر درست دي. د هغه سبب څه دی چې دی قرآن حکیم ته اول په دې کې فرق نشته چې دا دیني تعلیم دی، دا څه دی عصري تعلیم دی. په موږ کې خرابي دا راغله چې موږ د عصري او دیني تعلیم دپاره جلا جلا څه جوړې کړي، ادارې جوړې کړي. اوس که په عصري اداره کې وو هغه په دین نه دی خبر، که په دیني اداره کې وو هغه د عصري حاضر په تقاضو باندې نه دی خبر. موږ دا مسله غټه مسله اجتماعي مسله موږ ته څه ده راپېښه ده. لیکن د دې مخنیوی کېدای سي، مخنیوی سره کېدای سي موږ د خپل بچیانو دپاره مسجدونه برته څوک آباد کړو. په مسجدو کې چې کوم مکاتب وو، کوم کوچني کوچني مدرسې وې چې د محلې ګردو خلکو بلته څه دیني تعلیم څه کوي حاصلوي، دا برته موږ څوک آباد کړو. زموږ بچی د تعلیم آغاز هغه په اسلامي علوم سره وسي، هغه په قاعده نوراني قاعده، په قاعده بغدادي، هغه د قرآن حکیم په قرائت سره د څه وسي آغاز وسي. دا به د پر عصري تعلیم بل هم ډېر مثبت اثر پرېږدي او د پر روان ګرد ژوند باندې به یو ډېر مثبت اثر هغه څه کېږي پاتې کېږي. د قرآن حکیم هغه کتاب دی لتخرج الناس، تمام انسانیت براباسي من الظلمات، د تاریکۍ څخه الى نور، د رڼاو طرف ته، باذن ربهم، ستا د رب په اجازت سره. قرآن حکیم کوم لارې طرف ته خلک رهنمایي کوي؟ الى صراط العزیز الحمید، د هغه رب ولارې ته چې هغه عزیز دی، قوت غلبې والا دی، الحمید او قابل تعریف دی. د عزیز تورې په اردو کې موږ هغه چاته ویل کېږي چې هغه محبوب وي، چاته پیاره یې، چاته خوند ورکوي. لیکن په عربي ژبه کې دې مطلب څه هغه ذات عزیز، هغه ذات چې قوت او غلبې والا وي. نو قرآن حکیم د هغه رب، د هغه ذات و طرف ته ستا رهنمایي سره پرستي کوي، هغه زبردست قوت و غلبې والا دی او هغه قابل تعریف دی. هغه کوم الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، هغه الله چې دغه په لاس کې د مځکې او اسمانونه ګرځي. وویل للکافرین، او افسوس دی، مصیبت دی کافران لره، من عذاب شدید، دی یو سخت عذاب څخه. اوس کافران څوک دی؟ الله سبحانه وتعالی د کافرانو هغه رجحان، د کافرانو هغه صفات مسلمانانو ته څه کوي؟ بیانوي. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. د کافرانو درې صفتونه الله پاک څه کړي؟ بیان کړي دي. هغه اولنۍ صفت څه دی؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، د دنیا پر ژوند باندې دی و آخرت تصور کوي، ترجیح ورکوي. په اسلام کې هر مازه کې موږ دعا غواړو، آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. یا الله ماته په دنیا کې هم ښه ژوند راکړي، په آخرت کې هم ښه ژوند راکړي، او د اور د عذاب څخه ما څه کړي؟ وساتي. د دنیا محبت دا د انسان په سریش و فطرت کې الله پاک څه کړي؟ یې دي. او په دې کې څه قباحت هم نشته چې دنیا محبت سړي په زړه کې څه موجود یا وجود لري. لیکن دا دنیا ته پر آخرت باندې ترجیح ورکول دا جرم نه، دا جرم څه دی؟ عظیم دی. او دغه جرم عظیم ارتکاب څوک کوي؟ کافران کوي. نو آخرت مسلمان د ژوند څه هغه نصب العیني، په قدر ضرورت د دنیا څخه څه کوي؟ استفاده کوي. نو الله پاک څه وایي؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا. دغه شي افسوس دي چې کوم کافران لره چې دغه لپاره عذاب شدید دي. هغه کوم خلک دي يستحبون الحياة الدنيا، هغه دنیا او ژوند ترجیح ورکوي على الآخرة، پر آخرت باندې. یعنی یو عاجل دی، یو عاجل دی. عاجل معنا د نږدې دنیا، عاجل معنا د آخرت وروسته راتلونکې دنیا.
دې دا نږدې دنیا ته پر هغه دایمي دنیا ته الله پاک متاع الغرور ویل دي دوکې څه دی کور دی او د آخرت و کور ته څه ویل دي خیر و ابقا هغه د دنیا څخه بهتر هم ده او هغه څه ده باقي پاتې کېدونکې ده نو کافران چې دي هغه ناپوه دي هغه د دنیا و ژوند ته پر آخرت باندې څه ورکوي ترجیح ورکوي او بل کار دا کوي ویصدون عن سبیل الله خپل هم د الله د لارې څخه چپ دي نور خلک نو الله د لارې څخه څه کوي راګرځي او یبغونها عوجا او د الله په لاره کې دی کجروي نقص شکوک شبهات څه کوي تلاشي یعنی خپل هم د دنیا و ژوند یې ترجیح ورکړې ده دنیا یې نصب العین جوړ کړی دی دا ورلډ ویو دا ډېر زیات څه لري عمل دخل لري د مؤمن ورلډ ویو به څه هغه دنیا یو عارضي دنیا ده دنیا په قدر ضرورت دې څخه بل څه کوم استفاده کوم دنیا زما نصب العین نه ده زما پرایم اوبجیکټیو دا کم دی د آخرت ژوند دی بس د کافر هغه ورلډ ویو څه هغه دغه دنیا خپل مطمئن نظر څه کړي هغه ګرځولي یو جرم دی دویم جرم دی نور خلک هم د نیکۍ څه کوي د الله د لارې څخه څه کوي دا ګرځي دریم د خلکو په ذهنو په شبهات کې څه ورچي په خیال په ذهن کې شبهات ورچي ویبغونها عوجا الله په لاره کې د په دین کې څه تلاشي ټیړه پن نقص کجروي څه کوي هغه تلاشي الله په کوي دا صفات خاوندان اولئک فی ضلال بعید دا په ډېر لیرې ګمراهۍ کې دي د ګمراهۍ څه دي ښکار دي او یو بل مضمون الله سبحانه وتعالی بیانوي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الله پاک وایي موږ نه دي راستولی من رسول یو رسول هم الا بلسان قومه مګر هغه رسول چې کوم پیغام ورکړی دی نبوت ورکړی دی کتاب ورکړی دی هغه ته هم د هغه قوم په ژبه کې څه کړی دی هغه کتاب څه کړی دی نازله کړی نو په دنیا کې قدیم ترین ژبې چې دی هغه یا سوریانی ده یا عبرانی ده یا په الف مد سره آرامي ژبه یا عربي ژبه او عربي ژبه ته پر ګردو ژبو الله سبحانه وتعالی څه ورکړی دی فوقیت ورکړی دی فوقیت دا ورکړی دی چې د جنت ژبه عربي د لوح محفوظ ژبه عربي او د فرشتو ژبه عربي بلکې په روایت کې دا راځي چې آدم علیه السلام ذکر راشوس د ژبه څه وه عربي وه بیا په هغه کې تبدیلي او تغییر راغلی او سوریاني ژبه کې الله سبحانه وتعالی ته احکام دغه ورکړي وو نو دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی چې کوم قرآن نازل کړی دی هغه په کومه ژبه نازل کړی دی په عربي ژبه کې نازل کړی دی په عربي ژبه کې ډېر زیات خصوصیات کمالات الله پاک یې دي چې احب العرب لثلاث لاني عربي او والقرآن عربي وكلام اهل الجنه عربي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د جنت ژبه هم څه ده عربي ده زما ژبه هم څه ده عربي ده او د قرآن ژبه هم څه ده عربي ده په عربي ژبه کې تر ګوډ غټ خصوصیت دا دی چې فصاحت او بلاغت د فصاحت او بلاغت سره یو شی په مختلف تعبیراتو کې په دې کې څه کېدای شي بیانېدای شي او د دنیا مختلف څومره ژبې دي هغه ژبې په خپل اصل شکل صورت کې یوه ژبه هم څه نه لري وجود نه لري چې دونه اوږد زوړ تاریخ لري او دا په خپل اصل شکل صورت کې داسې محفوظ وي قرآن حکیم الله سبحانه وتعالی په عربي ژبه کې نازل کړی دی دغه قرآن چې د قیامت تر ورځې پورې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا قرآن موږ نازل کړی دی د دې به موږ څه کوو حفاظت به کوو دغه رنګه د عربي ژبې حفاظت هم الله سبحانه وتعالی ذمہ داري د الله سبحانه وتعالی به د قرآن سره د عربي ژبې هم څه کوي حفاظت کوي او دا چې څومره انسان اقتصادي عمراني څه کړې ده ترقي یې کړې د الله سبحانه وتعالی دغه مطابق هغه امتو ته احکام شریعت آسماني کتابونه څه کړي نازل کړي نسل انساني چې ارتقایي مراحل ګرد راتېر کړو او خپل عروج ته څه ورسېدل نو الله سبحانه وتعالی سید المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه بعثت وکړي هغه ته هغه قرآن حکیم پر هغه باندې نازل کړي او شریعت محمدي هغه ته څه کوي ورنصیب کوي اوس تر قیامت پورې نه بل نبي راځي نه بل شریعت نازل کېږي نه بل اسمان کتاب څه کېږي نازل کېږي د هغه قرآن به د محشر تر ورځې د انسانیت د هدایت سامان په دې کې څه دی موجود دی او بیا عربي ژبې ته الله سبحانه وتعالی دا وخوروله عجب هم څه کله عربي زده کله او عجم بیا تر عرب لا هم زیات عربي ژبې څه کړی دي خدمت یې کړی دی نو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الله پاک ما یو رسول نه دی راستولی مګر دوی په ژبه راستولی دي یبین لهم چې دوی لره
الله سبحانه وتعالى احکام او هدایت سکی هغه بیان کی. بیا فیضل الله من یشاء، د دې په ذریعه الله سبحانه وتعالی وایي څه خلک موږ ګمراه کوو، ویهدي من یشاء، او څه خلکو ته څه ورکوو هدایت ورکوو. وهو العزیز، الله هغه ذات دی چې هغه زبردست قوت او غلبې والا ذات دی. حکیم، الله سبحانه وتعالى د حکمت والا ذات دی. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. دا غرنګ الله سبحانه وتعالى ارشاد فرمایي ولقد ارسلنا موسى بآياتنا، موږ راستولی دی موسی علیه السلام په نښانیانو سره موږ څه کړي دي، په معجزات سره موږ څه کړي دي، راستولی. موسی علیه السلام ته الله سبحانه وتعالى نه غټې څه ورکړي وي، معجزات یې نښانیانې څه کړي وي، ورکړي وي. او تورات الله سبحانه وتعالى پر ده باندې څه کړي وو، نازله کړي وو. هغه معجزات یې لکه عصا، ید بیضا او نور معجزات الله سبحانه وتعالى په قرآن حکیم کې څه کړي دي، بیان کړي. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا، الله پاک موږ راستولی دی موسی علیه السلام په خپلو معجزات سره، په نښانیانو سره، ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق الله پاک ارشاد فرمایلی لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الناس کې الف لام د استغراق لپاره دي، ګر د انسانیت ته د تاریکۍ سره وباسه، کوم وخت ته بوزه هدایت د اخلاص د ایمان د رڼا ته خاطر څخه بوزه. او د موسی علیه السلام تعلق الله پاک سوی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا، موږ راستولی موسی علیه السلام په معجزات سره، په نښانیانو سره، ان اخرج قومک، چې د خپل قوم خالص کړه، راوباسه من الظلمات تاریکۍ څخه الى النور، د رڼاو طرف ته. مطلب دې څخه دا ښکاره کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک کوم کتاب ورکړی دی، کوم شریعت ورکړی دی، هغه څه دی، یونیورسل دی. هغه د انسانیت په تمامو انواع او اقسام د فرشتون تر قیامت څخه انسانان راځي د ګور د پر الله سبحانه وتعالى د هدایت سامان په قرآن حکیم کې هغه څه کړی دی، یې شي. او موسی علیه السلام یې صرف چل راستولی، بني اسرائیل خپل قوم له څه کړی راستولی. وذکرهم بایام الله، الله پاک ته دی راوباسه خپل قوم د تاریکۍ څخه راوباسه، د رڼاو طرف ته راوباسه، او دوی ته نصیحت ورکړه بایام الله، د الله سبحانه وتعالى په خاص ورځو سره. په تیر سبق کې مو ویل چې شاه ولی الله رحمه الله هغه یو کتاب لیکلی دی، په کوم نامه سره لیکلی دی، الفوز الکبیر په نامه سره لیکلی دی. هغه د قرآن حکیم مضامین په 5 غټو موضوعاتو کې څه کړي دي، تقسیم کړي. په 5 غټو موضوعاتو کې موضوع څه و؟ تذکیر بایام الله، یعنی خلک بیرول، خلکو ته نصیحت څه کول، ورکول د شپه ذریعه باندې، د الله سبحانه وتعالى په خاص شپو په ذریعه باندې. خاص شپې کوم دي چې الله سبحانه وتعالى مختلف اقوام غرق کړي دي د دوی د بد عملۍ د وجې، یا مختلف اقوام د الله پاک عروج څه کړي دي، ونصیب کړي دي. بادشاهات سلطنت یې څه کړي دي، نصیب کړي دي. نجات یې څه کړي دي، ونصیب کړي دي. دې څه معنا دا ده چې د قرآن حکیم یوه غټه موضوع هغه څه دی، تاریخ انساني ده. قرآن حکیم کې مختلف علوم الله پاک څه کړي، بیان کړي. د علومو څخه یو علوم د سابقه امتو د انبیاء علیهم السلام قصص او د دې څه دی، سیرت هم دی. تاریخ ډېر زیات څه لري، اهمیت لري. تاریخ څه انسان څه کوي، زده کړه کوي. دنیا کم قومونه چې هغه د زوال ښکار سوي دي، د ډیکلاین ښکار سوي دي، د پسماندګۍ سره سوي دي، مخامخ سوي دي، هغه خلکو ماضي ویره کړې ده، پر ماضي یې نظر نه دی ساتلی، یا یې د ماضي څه نه ده کړې، زده کړه نه ده کړې. نو الله پاک موسی علیه السلام ته څه وایي، وذکرهم بایام الله، دې ته څه ورکړه، نصیحت ورکړه الله سبحانه وتعالی په خاص ورځ سره. نو تاریخ هغه د قوم څه، د قومو حافظه. یو فرد که هغه حافظه لاس پرېږدي، د حافظې څخه دی څه محروم سي، هغه ته موږ لیونی ورته وایو، څه ورته وایو، مجنون ورته وایو. صحیح، معاشره هغه ته سپیس نه ورکوي، معاشرې سره هغه په ژوند نشي تېرولی، ولې دی د حافظې څخه څه محروم دی. کم اقوام د ماضي د اقوام اجتماعي څه حافظه یي، نو په کار چې د اقوامو پر خپل اجتماعي حافظه باندې څه هغه نظر یي. الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي وذکرهم بایام الله، یا موسی علیه السلام ته دې ته نصیحت وکړه، دې تذکیر وکړه په سره د الله سبحانه وتعالی په خاص شپو سره. ان فی ذلک لآیات، الله پاک وایي په دې کې څه دي، نښانیانې دي، لکل صبار شکور، د هر ډېر زیات صبر کوونکي دپاره، د هر ډېر زیات
شکر گزار دپاره. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، چې موسی علیه السلام وویل خپل قوم ته اذکروا یاد کی نعمت الله علیکم، چې الله سبحانه وتعالی پر دې باندې څه کړي دي؟ نعمتونه کړي دي. موږ ویل چې دا قرآن حکیم 5 غټو موضوعات کې چې شاه ولی الله رحمه الله بیان کړي دي، هغه څخه یو بل موضوع څه ده؟ تذکیر بآلاء الله یا تذکیر بانعم الله. لکه په ماضي باندې په قصص په واقعاتو باندې الله سبحانه وتعالی انسان ته څه ورکوي؟ هدایت ورکوي. دغه رنګ الله سبحانه وتعالی او انسان ته نعمتونه ورته بیانوي چې نعمتونه د یاد کړي، بیا د الله سبحانه وتعالی څه جوړ شي؟ شکر ګزاره جوړ شي. صحیح. نو اذکروا نعمت الله علیکم، تذکیر بآلاء الله بانعم الله، ته دې ته وریاد کړه الله سبحانه وتعالی نعمتونه چې الله پاک پر دې باندې کړي دي. اذ انجاکم من آل فرعون، چې الله پاک دې څه درکړي؟ نجات درکړي. د چا څه درکړي دي؟ د آل فرعون درکړي. هغه بني اسرائیل چې الله سبحانه وتعالی د فرعون د نجات څخه دې څه کړي؟ پامن کړي. هغه بني اسرائیل، هغه اسرائیلیان په چا باندې ظلم کوي؟ پر فلسطین باندې څه کوي؟ ظلم کوي. صحیح. چې کوم ظلمونه فرعون پر چا کول؟ بني اسرائیل کول. هغه ظلمونه بني اسرائیل پر چا باندې کوي؟ الله سبحانه وتعالی په دا باندې هم قدرت لري چې فلسطینیان الله سبحانه وتعالی د اسرائیلیان د ظلم څخه څه کړي؟ خلاص کړي. الله پر دا باندې هم قدرت لري چې دغه اسرائیلیان د دغه رنګ نورو ظالم جابر پر دې باندې څه کړي؟ مسلط کړي. الله پر مسلط کړي هم دي. په شله مسلې کې پر دې باندې هټلر دغه مظالم پر دې باندې کړي هم دي. الله سبحانه وتعالی پر هر څه باندې څه دی؟ قادر دی. وإذ أنجاكم من آل فرعون، الله پاک وایي چې موږ نجات درکړي دي د چا څخه؟ د آل فرعون څخه. یسومونکم سوء العذاب، هغه ته بدترین عذابونه درکول. ویذبحون ابناکم، بچیان یې در ذبح کول. ویستحیون نساکم، زنانې ژوندۍ پاتې کولې، نارینه اولاد یې څه کوي؟ ایستي، هغه یې در قتل کول. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، یعنې هغه جنوساید کوي. جنوساید معنی نسل کشي کول. نن ورځ هم اسرائیلیان د فلسطینیان څه کوي؟ جنوساید کوي، نسل کشي کوي. الله سبحانه وتعالی پر دغه اسرائیل باندې الله قادر مطلق ذات. یو بل دغه مسلمانان دغه فلسطینیان الله پر مسلط کوي چې الله سبحانه وتعالی وغواړي. ويذبحون ابناکم یستحیون نساکم، پستی بچیان یې در قتل کول، ذبح کول. یستحیون نساکم، او زنان یې ژوندۍ پرېښولې. وفي ذلکم بلاء، په دې کښې دپاره څه؟ غټه ابتلا او غټ ازمایش. من ربکم عظیم، سیده رب جانب څخه سیده لپاره دا یو غټ ابتلا، غټ مصیبت، غټ څه؟ ازمایش. الله تعالی دې ما ته او تاسو ټول ته پر دا ویلو اورېدل د عمل توفیق را نصیب کړي.